په دې خبره کې چې هغه چې وموندلی شي او په لاس باندې راوړلی حاصل کړی شي د طعام نه د خوراک د څیزونو نه فی ارض العرب دا 146 صفحه ده او د دې صفحې بالکل په آخري حصو کې دا ځای دی تیما او اریحا باندې موږ سبق ودرولی و ما یصیب من الطعام هغه چې ملاو شي د خوراک د سامان نه په ځمکه د حرب کې یعنی د کفارو په ځمکه کې نو آیا د دغې نه به خمس ایستی کېږي او پس د هغې به تقسیمیږي او که نه دا د مقاتلینو او د جنګ کوونکو خلکو لاس ته چې راغلی دی او د خوراک سامان دی نو دی خوړی شي دا اختلافي مسله ده جمهور علما دې ته جایز وایي چې د خوراک شی نه دا بالکل مجاهدین خوړی شي دا خوړی شي مجاهدین دا ورته اجازت دی دې ست ته تاسو وګورئ هل یجب تخمیسه فی الغانمین آیا د دې خمس د دې نه ایستل دا واجب دی او یباح اکله للمقاتلین کنا د دې اکل د دې طعام اکل او خوراک دا د جنگیانو د مجاهدینو لپاره جایز دی یا مسألة خلاف والجمهور على جواز اخذ الغانمین من القوت جائز ده جمهور په دې جائز ده چې غانمین با د خوراک نه اغستی شي وما يصلح بي هغه چې هغې لکه به طور مثال ډل دي چې خپل خپو باندې راکاږي او وکل طعام یعتاد اکله او هغه طعام چې عادت په د هغې د خوراک دی عموما هغه وله جایز دی وکذلک علف الدواب دارنګې که په جهاد کې واښه او بوساړه میلاو شوله د بوسو پوهېږئ په دې باندې ټانټو ټوپ پکې میلاو شو نو دا همدقسې مسله ده وکذلک علف الدواب سواء کان قبل القسمه او بعدها تقسیم مخکې او که وروستې وي خو باذن الامام و بغیر اذنه فتح الباري که امام ایجاد کړی او که نه کړی دا شی نه سړی خوړی شي حدثنا ابو الولید حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصرين قصر خيبر عبد الله بن مغفل وایي ومنګ راګیرون کی قلعه او ایوان د خیبر لا فرما انسان بجراب فيه شحم پس راوشته یو انسان بجراب یو کسوړه چې په هغې کې وازګه وه وازګې نه ډکه وه نو هغه یې راوغورځوله فنزوت لآخذه ما ور ټوپ کړې نزوه ټوپ ته وایي ما ور ټوپ کړې لآخذه چې راوایلم داسې مې وکاته جناب رسول الله ولاړ دی فالتفتو فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم چې ګورم نبي صاحب راته ګوري فاستحییت منه نو ما له پیغمبر خدا نه حیا راغله چې د په اگر چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکړه بیا حدیث کې بیا نورې پرزې شته دی حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله نافع وی د عبدالله بن عمر په حواله چې موږ به رسیدلو په خپلو غذاګانو کې ګبین به میلاو شو اب هم ساټه انګور به میلاو شو اب هم خوړل فناکله ولا نرفعه دا به موږ خو ولا نرفعه دا دی چې کور ته بیا ځان سره نه وړئ موږ به اوچتول نه د دې لپاره چې ځان له ازدخار کو او کور ته ځان سره نیسو
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة من تولغا ورسدا ليالي خيبرا وشپو د غزا د خیبر وګی شو ولما كان يوم خيبر کله چې ورځ د خیبر موجوده شو وكان في الحمر الاهليه يهوديان خو په کلاګانې کې د نشو خره ټول بار پاتې شو نو منګه واقع شو په خرو کورانو کې فانتحرناها بس منګه علال کړ کټو کې باندې کړ دی ګنا فلما غلت القدور کله چې دا کټوي وشیدلې نادا منادي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا صاحب اعلان کوونکې د اعلان کوونکو د پیغمبر اسلام نه اعلانونه کوي اکفوا القدور کټوي واړوي دیچکی واړوي ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا ولا دخرو د غوخونه ایشي او نخوري قال عبد الله زوید ابن اوپاوای فقلنا من صحابه وبويلي بعضو انما نهى النبي لانها لم تخمس لا نبی علیہ السلام چې ال خرو د غوخه مخوري دینه خمس نو وشته شوی یو جماعت د صحابه دا وای یعنی دا ذاتی طور باندې حرام نو خدا حرمت په دی وجه باندې او د امنه په دی وجه او کټوي په دی وجه واړولې چې د دینه خمس نو وشته شوی قال ويدا ابن ابي اوفا وقال اخرون يوبل جماعت الصحابه وينا حرمها البتة دا ذاتی طور حرام دي د خمس خبره نه و د دې خوراک حرام دي وسالت سعيد بن جبير نما تاسو کو فقال حرمها البتة ما ته ویل چې دا حرام بت دانی معنا چې دا د سوج نه دي بلکې دا په ذاته حرام دي بسم الله الرحمن الرحیم د امام بخاری د عادتو یا بخاری به لیکل کنه نو چې کله به پر ایمنس کې وقفه وکړه تر خپلوانو کا وتلو چرته حج لبتلو عمره لبتلو فسوج باندې با دغه شدا نو بخاری بند کړي نو چې د سفر نه براغه او بیا کلام راواګستو خط به شروع کو بسم الله الرحمن الرحيم باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب امام بخاری باب دی په بیان د ټیکس کې جزیه ټیکس توای اول موادعه مصالحت توای وقتی طور صلح کول مع اهل الذمه والحرب دی کې لف نشر مرتب دی یعنی جزیه مع اهل الذمه ده او موادعه مع اهل الحرب لاندې ورته وګورئ دې ته وایي دې کې لف نشر مرتب دې ته وایي چې مخکې اجمال کې کم ټکي ذکر شوي دي نو کم مخکې ذکر شوی نو د هغې تفصیل مخکې وکړي او چې کوم وروستو ذکر شوی د هغې تفصیل وروستو وکړي دې ته لف نشر مرتب وایي او چې عکس وکړي هغې ته لف نشر غیر مرتب وایي وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله او جنگي گئی دا کسان سره چې ایمان نه راوړي په الله باندې او نه ایمان راوړي په ورځ د قیامت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه ګڼي هغه شی چې الله او رسول حرام کړی دی الى قوله دې ځای پورې به راورسي وهم صاغرون د دوی نه دوی به یا مسلمانیږي او یا به په خپلو مذهبونو باندې د یهودیانو او نصرانیانو نو په خپلو مذهبونو دې پاتې شي خو چې دا جزیه ورکوي نو دا به په داسې حالت کې ورکوي چې وهم صاغرون یعنی اذله دی به سپکي
وی دا یهودی او نصرانی چې په اسلامي حکومت کې اوسېږي او ټکس راوړي نو یو خو دوی د لارې په منځ به نه ځي د لارې په غاړه باندې به ځي او دوی په سورلۍ باندې دا ټکس نه وړي پیدا به ځي او بیا اسلامي حکمران چې په کرسۍ ناست دی به ودرېږي او به ورته وایي چې او یهودي ادا کړه خپل ټکس او پیرنګیا خپل ټکس ادا کړه دا ته دې دپاره وایي چې شرم وله ورشي او د اسلام کې رادن نشي چې اسلام کې رادن نشه ټکس هم ترې ختم شو او دغه نوم ترې هم ختم شو دا د اسلام د رغبت دپاره چې دی د دې ذلت نه راوځي او په اسلام کې داخل شي والمسکنة مصدر المسکین دا اوس امام بخاري خپله خبره کوي سرپي خبره کوي سرپي وایي مسکنت دا مصدر د مسکین دی او دا مسکین چې کوم دی نو اسکن من فلان فلان اسکن من فلان فلانې ډېر زیات محتاج دی د فلاني نه یعنی احوج منه دا ایمان او ولم یذهب الى السکون دې ته چا تګ نه دی کړی چې دا ما دغه چې کومه دی دا مسکنت دا ګندي د سکون نه دی دا د سکون نه دی دا دغه نه چې کوم دی د مسکنت فقر و پاکۍ ته ویلی کېږي او ذلت ته ویلی کېږي دا سکون نه دی چې آرام و سکون چې څه ته وایي وما جاء في اخذ الجزيه من اليهود والنصارى والمجوس او په دې کې به دا هم ذکر کوو موږ هغه روایات چې راغلي دي په اخیستلو د ټکس کې د یهودو نه د نصاراو نه او د مجوسو نه او د عجمو نه د دې ټولو نه به ټکس الو خدای ونه ویلې چې جزیه په مسلمانانو باندې هم ګینې عمر یا ابوبکر صدیق او یا عثمان او یا علی ګینې مقرر کړی وقال ابن عيينة عن ابن ابي نجيح قلت لمجاهد وما امام مجاهد امام تفسير تقول ما شان اهل الشام عليهم 4 دنانير یرجی دې څه نقطه ده چې د شام په اوسیدونکو باندې اسلامي حکومت 4 دیناره ټکس مقرر کړی دی او واهل اليمن عليهم دینار او یمنیانو باندې 1 دینار مقرر کړی دی قال ذاك من قبل اليسار امام مجاهد رته ویلي چې دې کې د مالدارۍ لحاظ ساتلی شوی دی چون کې د مصر د شام ځمکې آبادي دي پیداوار پکې ډېر زیات دی خلک یې مالدار دي ځکه چې څلورلو یمن علاقه ټوله اوچه ده للمه ده د هغې پیداوار کم دی نو چې پیداوار کم دی نو په هغې ټکس هم کم دی دا ایمان او دغه یمن هغه ځمکې خو موږ ولیدې که دا نجران پخوا یمن دی دا اوچې علاقې دي اوس په هلته کویان خلکو ایستلي دي او د کویان مسلې پکې شوري حدثنا عبد الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن اوس دوي عمر وايي چې زه ناست وم د جابر بن زید څخه او د عمر بن اوس سره فحدثهما بجالتو سنة 70 بیان کړو دې دواړو ته دې ټکو ته ګورئ ښه فحدثهما بیان کړو دې جابر او دې عمر ته بجاله د سړي نوم دی ښه استاد یې دواړو بجالتو سنة 70 او دا زمانه کمه وه دا سن هجري او یایمه وه او دا کم کالو عام حج مصعب بن زبیر بالاهل کوفه
دا هغه کالو د حج کولو د مصعب ابن عمر رضی الله مصعب ابن زبیر په اهل کوفه باندې حج کولو او دا په کوم ځای کې ورته بیان کړی و عند درج زمزم په نږدې هغې دروازې د زمزم باندې قال كنت كاتبا لجزء ابن عون وی بجاله ورته ویلي چې صاحبانو اومزه سیکرټري د جزء ابن عون جز د سړي نوم دی لکه چې عم الاحنف دا جز ابن معاویه د ترو د احنف ویسې راته وویلې فاتانا کتاب عمر ابن الخطاب قبل موته بسنه وی منګه ته راغی خط د عمر زوی د خطاب وی منګه ته راغی خط د عمر زوی د خطاب قبل موته مخکې د وفات د عمر نه د سنه یو کال هغه خط داو اوس خط شروع شو فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس جدا کوي په منځ د هر ذی محرم کې د مجوسونه د مجوسیان د دهریانو په شاني دی به خپلو خویندو سره توریانو سره هم نکاحونه کول نو حضرت عمر جواب راولېږه په خط کې چې که چېرته مجوسي سره خپله ذی محرمه په نکاح کې نو دا جدا کوي اولم يكن عمر اخذ الجزيه من المجوس عمر با جزيه د مجوس نه ناغستا حتى شهد عبد الرحمن بن عوف حتى چې په دې مسله باندې ورته گوی ورکړه عبد الرحمن بن عوف د 10 مبشرون دي چې ان رسول الله اخذها من مجوس حجر نبی علیہ السلام د مجوس د حجر کلینا جزيه اغستونو به شروع حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروه بن زبير عن مسور بن مخرمه انه اخبره ان عمرو بن عوف الانصاري وحليف لبني عامر بن لوي وكان شهد بدرا ببدر تحاضر شوه اخبره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن جراح الى البحرين دی وی مال خبر را کړو چې رسول الله ولېګه ابو عبیده بن جراح امین هذه الامه بحرین ته ولېګه د سره پاره یاتی بجزیتها چې د بحرین نه به جزیه راوړي اول یاګي سره نبی علیہ السلام صلح کړی و او وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم هو صالح اهل البحرین ځکه چې نبی علیہ السلام صلح کړی و د بحرین والو سره ومر عليهم علاء بن الحزرمي او په دی باندې امیر مقرر کړی او علاء ابن حزرمي نو فقدم ابو عبيده بمال من البحرين راغی ابو عبيده مدینی ته فغمال د بحرین غیر اوړو نو فسمعت الانصار بقدوم ابو عبيده ټول پدې ټول خبرو چې ابو عبیده پیغمبر خدا بحرین ته لېږلی دی او جزیه به راوړي نو انصار واورېدل چې هغه راغی نو ټول وختي سهار راغلي دي او اوس دی مخکې سب کې ناست دي ووافقت صلاة الصبح مع النبي نو برابر شو په منظر سبا کې د پیغمبر خدا سره ولما صلى بهم کله چې پیغمبر خدا په دې باندې لمونځ وکړو الفجر د سبا انصرفا نو په مصلی راستون شو فتعرضوا له نو دې سرور هم دغه مولانا هم دغه حاجي صاحب هم دغه چې مونږ ویني فتعرضوا له دا معنا نبی علیہ السلام ته ځان وسلام چې مونږ راغلي وتبسم نبی علیہ السلام مسکی شو یاران خبر شوي دي د کدی رااله حين راهم کله چې دوی له ولیدل چې تعرض کوي
وقال اظنکم مرګرو زما خیال زه په تاسو ګمان کوم قد سمعتم تاسو یقینا اوریدلی دي چې ان ابا عبیده قد جاء بشیء ابو عبیده سره ولیدي کنه داسې ماته پته ولګېده قالوا اجل یا رسول الله او کنه د خدای پیغمبره موږ ته پته لګېدلې ده قال فابشروا املوا ما يسركم نبی کریم ورته فرمایل زیر حاصل کړئ او امید ساتئ دا خبرې چې تاسو به خوشاله کړي والله دا خبره ګورې د یادولو ده پیغمبر خوا مرګرو ته څه وایي والله لا للفقر اخشى علیکم زما په الله قسم د غریبۍ نه در باندې نه یریږم چې غریبي به در باندې راشي زما یره د مالدارۍ نه ده ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا لیکن زما یاره په تاسو باندې دا ده چې کولاو بشي په تاسو باندې دنیا مالدار بشي کما بسطت علی من کان قبلکم څنګه چې دنیا پراخه شوې وه په هغه چې ستاسو نه مخکې تېر شوي دي فتنافسوا هغوی مینه وکړه په دنیا کې په دنیا ورسوري شو کما تنافسوها لکه څنګه چې تاسو به نو تاسو به مینه وکړئ په دې کې لکه څنګه چې په هغوی پکې مینه کړې ده وتهلککم او هلاک به کړي د دنیا دا مینه تاسو لره کما اهلکتهم څنګه چې هلاک کړي دي دغه تېرو خلکو لره ان شاء الله حدثنا فضل بن يعقوب نووي سبق